رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دا سورة حجر مبارك 89 آیات نوالا 93 آیات پوری. دی اول آیات کی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چھ محبوبہ تسلی اللہ ورکی چھ ایمان تا راوستل دا ہدایت خبر دل دماغ کے مشرکین و تور اچول داستا کار ند انکا لا تہدی من احببت ای ہدایتو تچی دا خوخوی چی دا ایمان راوڑی تا ہدایت ورطنشی ستا کار صرف یرول دا دعوت ورکول دی او د ایمان توفیق ورکول دا زما کار او زه توفیق هغه چاته الله وی ورکوما چې چا کې طلب وي چا کې د ایمان راوړو د هدایت طلب وي چې طلب پکې نه وي هغه ته توفیق نه ورکوما ويهدي الیه من ينيب اللہ ویزا توفیق دا ہدایت ورکو مخبل طرف دا اغا بندتا چاکی رجوعی چاکی طلبی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا چو کوشش کری طلب کری اللہ ویلاری ورطا کلاو کرما دا خدای توفیق دا دا بندہ پا طلب باندی موقف دا جو بندہ کی طلب دا ایمان دا ہدایت وی خدای توفیق ورک. ابو ذر فرمائی چخبل نیک اخبل شوی مدعی بیا بدیار کرم خبل نیک اخبل شوی مدعی بیا بدیار کرم کل را داخل بدی بردیا پدربار کرم عادت من د څوک د لاس نرانی ولای نشم
فما مین بدی جونگڑی لپخبال رازی لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی دن کی د ایمان راوړو اعتبار باندې دین کې سخت نشتا زبردستی باندې څوک مؤمن جوړولای نشي کنا ایمان راوړل اختیار دي کنا وقل او يا محبوبا مشرکین مکتا انی انا النذیر المبین بیشکا زیرون کیا مکنا خکارا کلم تاسو د خدای د عذاب نه يرهما تاسو ته د ایمان دعوت درکوما چې خدای سره تعلق جوړ کړئ دا وایي کنا قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحون دا کلمه وای تاسو په دنیا آخرت کې کامیاب شئ او که تاسو ایمان راوړئ نو داسې عذاب علاوه در باندې نازل کړما لکه مخکې قومونو یهودو عیسایانو چې مې نازل کړیو کنه داسې عذاب در باندې نازل کړما کما انزلنا لکه څنګه چې الله وای ما عذاب نازل کړیو علی المقتسمین پاغه خلقو باندې چې دوی تقسیمون کې وکنه دوی تقسیم کړیو کنه یهود عیسایان مراد اوس یهودو عیسایانو د څه شي تقسیم کړیو د قرآن الذين آغا خلقنا جعلوا القرآن شدي قرز ولي قرآن عزين حسي حسي ٹکڑے ٹکڑے يهودو بوي شد قرآن كما حصة زمونږ دغه محرف تورات چې موږ د خپل لاسونو لیکلې ده دغه سره موافق مونږ یې مانو چې موافق نه یې مونږ نه مانو عیسایانو به ویل چې د قرآن کومه حصه کم سورتونه آیاتونه زمونږ د هغه انجیل چې موږ په خپل لاس لیکلی ده محرف خود ساخته دغه موافق مونږ یې منو که موافق نه منو چې زمونږ د خواهشاتو مطابق یې منو یا که نه وي نه منو یهود عیسایان چې یهودو توراتم چې د دوی د خواهشاتو مطابق وو د تورات آیات یا حکم هغه به مانو چې د دوی د خواهشاتو نه به خلاف وو د تورات د انجیل هغه حصه نه منل ځکه الله ورته فرمایي چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب او يهود عيسایان او بغیرت او بوفا او نمک حرامیانو تاسو داسې نمک حرامیان بغیرت چې افتؤمنون ببعض الكتاب د تورات د انجیل په بعضې حصه باندې تاسو ایمان راوړئ من یې کنه
یهود چې د تورات کومه حصه به د دوی د خواهشاتو مطابق هغه به منله د انجیل کومه حصه چې به د عیسایانو د خواهشاتو مطابق هغه به منله کنه وتکفرون ببعض کومه حصه چې ستاسو د خواهشاتو خلاف کنه هغه باندې تاسو کفر کړئ نه منئ اوس کم بنده چې داسې کار وکړي چې د آسماني کتاب څه حصه مني او څه نه مني په بعضې ایمان وي چې د خواهشاتو مطابق وي چې د خواهشاتو مطابق یې نه وي په هغه باندې کفر کړي اوس د داسې خلکو څه سزا ده الله وایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم څه سزا ده د داسې خلکو چې هغه دا کار وکړي ستاسو نه د بله سزا نشته یو سزا یې ده دنیا کې بله سزا یې آخرت کې ده إلا خزي في الحياة الدنيا مگر د سزا دا چې د دنیا ژوند کې به رسوا شي ذلیله بشي خار بشي د خلکو د خندا سبب هم وګرځي کنه ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب د قیامت برز بداسی عذاب ته دی حواله شي کنه جهنم ته چې هغه ډېر سخت د دنیا د عذاب نه اوس دا خدای ولې مونږ ته واورو د یهودو د عیسایانو خبرې ولې مونږ ته الله راکړه دې لپاره چې که تاسو مسلمان قوم را ولګېږئ او د قرآن باس حصه باندې ستاسو عمل وي او په باس قرآن هم نه وي د قرآن هغه آیتونه چې ستاسو د خواهشاتو مطابق په هغو باندې تاسو مسلمان قوم عمل کړئ او چې د خواهشاتو مطابق هم نه وي په هغو عمل نه وي نو بیا خو تاسو هم د یهودو عیسایانو په نقش قدم روان شو بیا ستاسو سزا هم دغه ده چې د دنیا ژوند کې به رسوا شئ او آخرت کې به الله سخت عذاب درکړي دنیا کې وګوره څومره مسلمان ملکونه دي مسلمان قوم څومره لوی قوم ده رسوا دي که نه دي ذلیل دي که نه دي امریکا ته سجده کړي کې نه کړي هغه اسرائیل هغه یهود چې د قرآن ثابته ده چې د یهودو به مستقل حکومت د قیامت ورځې پورې نه راځي فباءوا بغضب على غضب ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله تر قیامت پوری با الله و یهود ذلیلوی غریبان بی کنا او د خدای په غضب باندې دی اخته شو کنا اغه ذلیل امټي برکی یهود یو مټ یهود دا پټول اسلامي دنیا چې څومره د اسلامي دنیا حکمرانان دي تینه یری تیزونه تینه اچوي ولی چې مسلمان قوم خاص کر حکمرانانو قرآن پریخي امریکې ته سجدي کړي 313 مسلح فوج د ابو جهل سپر پاور ته شکست ورکړ احد خندق تمام غزواتو کې کنه داسې خلفای راشدین زمانه کې ورسته لیکن نن مسلمان ځکه ذلیله ده چې خپل قرآن یې پرېښی ده فوربک محبوبه ستا فرب مې دې قسم وي دې کې هم
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ته اشاره محبوبه ستا پر رب می دی قسم زستا رب یم جناب رسول الله تعالی خطاب کړي او مخکې تیر شو د قوم لوط بارکه چې لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون محبوب استافدی مبارک عمر می دی قسم بی دا قوم لوط باخبل نشد لواتت کی کنا دی حیران دی کنا مست کنا دل تعالی ویف وربک محبوب استافرد می دی قسم بی لنسألنهم اجمعین د دې ټولو نه به زه تفوس کړمه د قیامت ورځ یهودو عیسایانو نه به هم تفوس کړمه ستا د قوم نه مشرکین مکه نه به هم تفوس کړمه تفوس به دا کړم د ټولو قومونو نه چې تاسو لا اله الا الله دا ولې منهلیه نه وکنه ایمانم ولن وراوړی انبیاء وتتاسو څه جواب ورکړیو کنا ماذا اجبتم المرسلین هر قوم نه به خدای دا تفوس کړي چوک نوح علیہ السلام قوم د موسی قوم د عیسی علیہ السلام قوم د محمد عربی قوم تاسو خپل بل پیغمبر ته څه جواب ورکړیو کنه د تبارک بالا و تفوس کړما عما كانوا يعملون دا کارونو بارک چې دی پکړو کنه دا عقیدو بارکی چې د دې باقی غلط وي اعمال به غلط کنا محبوب د دې ټولو نه بز تفوس کړما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين